داسې غړچار او غرزاري پکې ماله متیازې نه راځي والله چې په سړک تېر شم تشو متیازې رانه پرتوک کېوځي بیا حضرت عثمان به چادرې ته راغی او قبر به یې ولیدو نو جړل به ویل به صحابه ورته وایي چې ځي ولې جاړې قیامت او د دوزخ جنت خبرې کېږي ته نه جاړې او قبر چې وګورې جاړې هغه ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر د آخرت لومبنی منزل دی لومبنی منزل دی که په دې کې سړی پاتې راغی عمر له تباه شو او که په دې کې کامیاب شو عمر له کامیاب شو حدیث کې راځي چې د مړو فرشتو لومبنی ګزار مړی له هغه داسې وي چې د دې مړي وای چغه په مشرق او مغرب کې واورېدی شي یوازې به پروت نور عزیزانو د خلکو نه امیدونه مه کوئ زه لکه خلکو ته مې وویلې چې راشئ دا لنډي ارباب روډ وګورئ درې مشرانې دي درې یو ایم پی اے یو ایم این اے او یو ناظم صاحب سړک وګورئ 2 میاشتې پس د موټر ټایرونه به نوي کې داسې غړچار او غرزاري پکې ماله متیازې نه راځي والله چې په سړک تېر شم تشو متیازې رانه پرتوک کېوځي بیا یو لنډي ارباب روډ نن په ډیټسن کې هغو لم تاسو ګډېږئ لګیا یې شرمېدلو لږ په ارام کښېنئ چېرته خدای یاد کوي رابعه بصري ځان نه جوړ کوي رابعه بصري دا د ارباب روډ لنډي ارباب روډ سړک دی جوړ نشي که نه بیا ته وګوره په کنینګم پارک کې جلسه کومه راځئ به انشاءالله رابعه بصري شپه ورځ لګیا ده الله 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 یو شپه پې حال راغو چې یا الله زما زړه وچاودو په الله الله ویلو تا یو ورځ یې مو نه وی چې زه دا یمه نو آواز ورته وشو د اسمان نه الله داسې بې نیاز دم دی ښځو ته آواز کوي ورته وایي رابعه دا ستا الله ویل زما لبیک دی که نه ته چې الله ووایې زه درته 7 ځله لبیک ویم چې زه حاضر درته ولاړ یم وایه څه وایې